بخاری شریف کې یو اوږد واقعه ده. یو زمانه کې 3 کسان په سفر روان وتلل، غر کې مزل، نو باران اوش، ډېر سخت باران اوش. نو د باران د پناه د لاسه دا 3 کسان یو غار ته ننوتل چې په دې غار کې به مونږ پناه والو چې دا باران ختم شي، نو بیا به ځو. دا کسان چې د غار کې کله کېناستل، دا باران ډېر شه، د ډېر باران نه بره یو ګټو د غار د پاسه دا ګټ را وښوېده او د دې غار په خوله کې جوخ پرېوت. نو دا ګټ دومره غټ ګټي که تاسو خیال کړی زمونږ د ټرکونو والا د بار نه ټرک کې کاڼې راوړي د انسان د خوځولو نه وي، دا بالکل دا د غار خولې بنده کړله. دا 3 واړه کسان ډېر حیران شو، په زړه کې دا خبره وکړه، یو بل ته یې وویل وی راځئ مړه یو مشوره وکړو که خدای پاک دا زموږ مشوره کامیابه کړي. هر چا چې په خپل ژوند کې یو کار کړی د الله د رضا دپاره یې کړي، 100 په 100 کې د الله رضا هغه کار کې، هغه کار تاسو الله تعالی ته یو وسیله او ذریعه کوي چې خدای پاک زموږ نه دا کاڼې اخوا کړي. نو دې یو کس دی، 2 اوږد روایت دی، 2 کسانو سوال وکړو، اخره کې یو کس دی دا وایي الہ العالمین زما پلار او مور ژوندي وو او ما به چیلۍ او ګډې ساتلې چې زه به کله د بهر نه ما چیلۍ راوستې د شپې به رالم، ما به دا چیلۍ ولشلې او پی به مې برابر کړل، نو اولنۍ ګیلاسونه به مې په پلار او په مور سکول او بیا به مې خپلو بچو له پی ورکولې. دا زما عادت و. دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا د عمر له معمول دی. یو ورځ رانه د راتګ په وخت کې ناوخته شو، ما چې کله چیلۍ برابرې کړلې ومې لشلې او پی مې راوړلې د پلار او د مور کډونو له رالم چې ومې کته پلار مې موده شوی دی او مور مې موده شوی دی او بچي مې یخ. ما دې بچو ته ویل چې بچو صبر کوئ چې دا پلار او مور مې دا پی سکلي وسکلي بیا به تاسو له درکوم. بیا د دې کټ سر ته ولاړ یم، اوس نه پلار را پاسوم نه مور. خوب نه چې څوک را پاسې وي په طبیعت کې فرق وي، بیا اکثر انسان له خوب ول نشي، نورم تکلیف جوړ شي او بیا بوډاګانو ته بچي مې جاړي. خو دا حد شو چې دا بچي مې په ناره ودو شو، ما د مور او پلار سر ته تر سهاره ولاړ یم. یا الہ العالمین کما بدا کار ستا د رضا دپاره الله کو، رب کریم د دې ګټ نه موږ خلاص کا، دا لوی ګټ خدای د غار نه لري. دا د مور او د پلار د دعا په وجه باندې انسان بیا دعاګانې قبلیږي. او سوالم د الله نه کوه خدایه هغه انسان مې جوړ کړه چې ته دعا قبلې. که یو مالدار سړی یو موږ له هر څه امداد کوي، خو دومره امداد موږ څه نشي کولی لکه موږ څه چې الله امداد کوي. خو چې بیا یو بل سړي ته وایي چې ما یو 100 روپۍ راکړه هغې له درکوي، خو که د الله ته سوال وکړو چې خدایه ما له دومره راکړه، خدای غني دی. د مور او د پلار به بې حده زیات احترام کې، خدای به دې ګوره مستجاب الدعا جوړ.